دعاګانې کوو خو قبلېږي نه. اصل خبره دا ده دعاګانې الله جل شانه قبلوي، خو موږ او تاسو څه وختونه نه دي معلوم چې په کوم وخت کې دعا کول پکار دي او کوم وخت د دعا د قبلېدو دی. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د دې جمعې په ورځ باندې یو وخت داسې دی چې په دې کې الله جل شانه زموږ او ستاسو دعاګانې قبلوي. هغه وخت کم یو دی؟ زه درته ښایم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت، یو خاصه مختصر ګړۍ داسې ده چې په دې کې کله یو بنده دغه وخت سره برابر شي نو دی چې د خپل رب نه څه غواړي، څه دعاګانې کوي، الله جل شانه به ورته قبولې کړي. هغه وخت کم یو دی؟ تقریبا 40 اقوال دي پکې د علما کرامو محدثینو، ډېر زیات اختلاف دی پکې، خو زیاتره جمهور اکثر علما چې په کوم وخت باندې راغونډ شوي دي او متفق شوي دي هغه وخت دی د مازدیګر. کله چې د مازدیګر لمونځ وشي د جمعې په ورځ نو د مازدیګر د لمونځ نه پس انسان ته پکار دی چې په خپل ذکر اذکار کې ځان مشغول کړي، او کله چې د مازدیګر وخت په ختمېدو شي او ماښام